حامیم والکتاب المبین باندې شوی او د دې آغاز هم په حامیم والکتاب المبین باندې کیږي. د دې سورت د تلاوت ډېر زیات فضایل راغلي دي. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې څوک د جمعې په شپه باندې دا سورت تلاوت کی نو سحر ته الله رب العالمین د هغه ټول په ټوله ګناهونه دا معاف کړي وي. حضرت امامہ روایت کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل چې څوک د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ باندې د دې سورت تلاوت وکړي، الله رب العالمین هغه له په جنت کې یو محل تیاروي. دا هم د آل حامیم نه دی، د حوامیم سبعه یو سورت دی. مضامین لري د ماقبل سورتونو سره دا یو شان دي. نو فرمایي الله رب العالمین بسم الله الرحمن الرحیم حامیم الله اعلم بمراده بذلك والكتاب المبين. قسم دې په دې کتاب واضح باندې انا انزلناه في ليله مبارکه، موږ نازل کړی دی دا قرآن کریم دا کتاب مبین فی لیلة په داسې شپه کې مبارکه چې برکت والا ده. انا كنا منذرین او بېشکه موږ یېروونکي یو. نو دا برکت والا شپه کومه یوه ده؟ نو دې باره کې د جمهورو په نیز باندې د دې نه مراد لیلة القدر دی، ځکه قرآن کریم کې الله رب العالمین پخپله فرمایي چې انا انزلناه فی لیلة القدر. نو القرآن یفسر بعضه بعضا. انا انزلناه فی لیلة مبارکة انا انزلناه فی لیلة القدر. او دا په لیلة القدر کې الله رب العالمین د لوح محفوظ نه سماء الدنیا ته دفعة واحدة راولېږلو، او بیا د سماء الدنیا نه نجمن نجمن لږه لږه ټوکړه دا الله په دېرش کاله کې دنیا ته راولېږله. رمضان المبارک کې چې څومره هم کتب سماوی او صحف سماوی راغلي دي دا په دې مبارک میاشت کې الله را لېږلي. یکم رمضان باندې صحف ابراهیمی نازل شوي، شپږم رمضان باندې تورات الله نازل کړی دی، دولسم رمضان باندې زبور الله نازل کړی دی، اتلسم رمضان باندې انجیل الله نازل کړی دی، او لیلة القدر باندې قرآن الله نازل کړی دی. بعض علما فرمایي لیلة مبارکه د دې نه مراد شب برات دی. فيها يفرق كل امر حکیم. مقادیر د ټول کال الله رب العالمین په دغه شپه باندې چې کوم دی نو ګویا کې دا لیکي. د دې وجه نه بعض علما ولیکلي دي چې انا انزلناه فی لیلة مبارکة د دې نه مراد شب برات دی، د شعبان په د هغې پنځلسمه شپه. خدا مرجوح روایت دی. راجح روایت د جمهور مفسرینو هغه دا دی چې دا د دې لیلة المبارکه مراد لیلة القدر. نو فرمایي فیها یفرق کل امر حکیم. نو په دغه شپه کې یفرق کل امر حکیم جدا کېږي هر یو امر چې هغه حکیم چې هغه محکم دی. امر من عندنا او فرقا من عندنا فیها یفرق فرقا. نو دا چې کوم دی نو ګویا کې په دې کې جدا کېږي په جدا کېدلو سره من عندنا د زمونږ د طرف نه. په دې کې الله رب العالمین ارزاق او آجال د ټول کال د یو کال نه تر بل کال پورې دا الله رب العالمین جدا کوي. یا لیلة القدر کې الله رب العالمین د انسانانو د تقدیر فیصلې کوي چې دا سړی د بخشش وشو او که ونه شو. نو درې قسمه خلق داسې دي چې د هغې بخشش الله رب العالمین نه کوي په لیلة القدر کې او د باقي ټول انسانانو کوي. نمبر 1 مدمن الخمر، نمبر 2 قاطع الرحم، او نمبر 3 عاق الوالدین. چې څوک دایمي ابدي چې کوم دی نو شراب خور وي هغه الله نه معاف کوي په لیلة القدر کې، او رشتہ داري کټ کوونکي الله نه معاف کوي، او د مور او د پلار نافرمانه الله په دې شپه نه معاف کوي،
او د دین علاوه باقي ټول مجرمان ګناهګار الله معاف کوي. نو فرمایي انا كنا مرسلين بشکل علیهم رحمتا من ربک، رحمت لرا د جانب درفستانه، انه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب ابائكم الاولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين. انتظار کوا د هغه ورځې چې راتلل به وکړي اسمان بدخان مبين، په هغې لوګي واضح باندې. نو د دې نه مراد کوم لوګي دی؟ د زیاتو صحابه کرامو رائے دار حضرت علی، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، ابو هريره رضی الله عنهم اجمعین. د دې نه مراد هغه دخان دی کوم چې د قیامت د علاماتو نه یو علامه ده، او قرب قیامت کې به چې کوم دی نو ګویا کې الله رب العالمین هغه ښکاره کوي. حضرت حذیفه رضی الله عنه فرمایي چې موږ د نبی علیه الصلاة والسلام موږ باندې د نبی علیه الصلاة والسلام نظر شو، هغې په بالاخانه کې تشریف فرماو. نو وی فرمایل چې تاسو د قیامت ذکر کو په خپل آپس کې؟ موږ ورته وی چې آو. وی فرمایل چې قیامت به تر هغه وخته نه قایمېږي چې تر څو پورې تاسو دا 10 علامات نه وي لیدلي. هغه تاسو لیکلي دي مخکې. یو طلوع د شمس ته د مغرب نه، دویم دخان دی، دریم دابة الارض دی، څلورم خروج د یأجوج مأجوج دی، پنځم نزول د عیسی علیه الصلاة والسلام دی، شپږم خروج د دجال دی، اووم خسف د مشرق دی، اتم خسف د مغرب دی، نهم خسف د عرب دی، او لسم نار د عدن دی. نو دا دخان چې کوم دی نو ګویا کې دا د قرب قیامت د علاماتو نه یو علامه ده. الله رب العالمین هم د دغه ذکر کوي فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې د دې نه مراد چې په اهل مکه باندې کوم قحط راغلی او د لوږې د لاسه دوی باندې به سترګې تورې تورې کېدې او اسمان طرف ته چې به یې لیدل کتل یو لوګی به ورته خور ښکارېدو، صرف لوګی به ورته په نظر باندې راتلو. فرمایي چې دا همدغه چې کوم دی نو ګویا کې دخان دی، دا د الله په عذابونو کې یو عذاب. نو الله فرمایي فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. زما حبیب لږ انتظار وکړه په کومه ورځ باندې چې دا اسمان به په واضحه لوګي باندې راتلل وکړي او یخشى الناس، دا خلک به په خپل دغه کې راپټ کړي هذا عذاب الیم. او دوی به وایي چې ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، خدای زمونږ نه عذاب پورته که مونږ په ایمان راوړو. انا لهم الذکرى. الله فرمایي کوم ځای کې به د دوی دپاره چې کوم دی نو ګویا کې هغه نصیحت وي. وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه. او بیا به دوی چې کوم دی نو ګویا کې اول به وعده وکړي او بیا به د دغه رسول نه اعراض وکړي او بیا به په هغه باندې الزامات شروع کړي چې وقالوا معلما، دته خو چې کوم دی نو سحر ښودلی شوی دی او مجنون دا خو لیونی. الله رب العالمین فرمایي انا کاشف العذاب قلیلا، دا ټیک ده لږ وخت لپاره د دې نه دا عذاب پورته کو. د مکې مکرمې دا قحط دا مو د نبي علیه الصلاة والسلام په دعا باندې ختم کو. و انا عائدون، مونږ دوباره واپس کېدون. هغه خپل چې کوم دی واپس کوونکي یو، هغه خپل انکم عائدون، تاسو چې کوم دی نو ګویا کې واپسي کوونکي یې هغه خپل کفر طرف ته، یا تاسو واپسی کوونکي د الله په عذاب کې واقع کېدو طرف ته. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې د دې نه مراد هغه چې کوم دی نو ګویا کې د مکې مکرمې د قحط هغه زمانه ده. او دریم روایت په دې کې دا هم راغلی دی چې د فتح مکې په وخت کې چې کوم ګرد و غبار دا چې کوم دی نو په مکه مکرمه باندې د پاسه هغه خور شوی او د خلقو ته به د ډېر هیبت د لاسه د مشرکین مکه ته به په اسمان کې لوګي ښکارېدو. نو عبدالرحمن اعرج د هغه نه تفسیر قرطبي دا روایت را نقل کړی دی چې د دې دخان نه مراد هغه د فتح مکې په ورځ باندې چې کوم لوګي راغلی هغه دقه ترنه چې کوم دی نو ګویا کې مراد دی.
خو جمهور مفسرین او د زیاتو صحابه کرام رائے دا چې د دینه مراد په قرب قیامت کې چې کوم علامات راځي هغه دخان درنه مراد دی. نو بهر حال فرمایي یوم نبطش البطشة الکبرى انا منتقمون، ورځ او یاد کړه د ورځې لاره چې موږ به پکړ وکړو هغه پکړ لوی انا منتقمون او بشک موږ به دا اخیستونکي یو. نو بطشة الکبرى نه مراد چې کوم دی نو ګویا کې د وړاندې تفسیر مطابق د قیامت هغه پکړ دی. ان بطش ربک لشدید. او د دویم تفسیر مطابق د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د روایت مطابق چې د دخان نه مراد هغه د مکه مکرمه د قحط شي، نو د بطشة الکبرى نه مراد بیا یوم بدر دی. څه شی دی؟ الله رب العالمین فرمایي یوم نبطش البطشة الکبرى، دا په ډېر وړو کې پکړ دی چې ختم شو ستاسو په مرګ باندې چې کوم دی نو ګویا کې ختم نشو. دویم پکړ چې کله راشي هغه به د مجاهدینو د لاس ستاسو په مرداریدلو باندې ختمیږي. نو یوم نبطش البطشة الکبرى انا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون فتحت سلام ازمي لدولان الذين قام فرعون وجاءهم رسول كريم راغل ولتهغى پیغمبر عزت من یعنی موسی علیه السلام ان ادوا الي عباد الله بان ادوا الي عباد الله. او دې نبی و تراتل پس خبره باندې کړو په دې خبره باندې ادوا الي عباد الله چې دې فرعون ته چې کوم نه وایي کې موسی علیه السلام ورته ویلو ادو الی عباد الله حوالک ماتا دا بندگان دا الله ارسل معنا بنی اسرائیل. ما سره دا بنی اسرائیل څنګه دا را سره ملګری کا دا د الله بندگان دي دا د خپل بندګۍ کې مراولا. انی لکم رسول امین و الله تعالی علی الله او تاسو ضرورتوب مکوئ په الله رب العالمین باندې چړای مکوئ. انی آتیکم بسلطان مبین و انی عدت بربی و ربکم ان ترجمون. او موسی علیه السلام د فرعونیانو ته ویلو چې زه پناه غواړم پر خپل باندې پر تاسو باندې د دې خبره نه چې تاسو سنسار کوئ ما لره یعنې ما ته تکلیف مه رارسوئ ما په کاڼو باندې مه ولئ. وان لم تؤمنوا لي که چېرته تاسو یقین نه ساتئ په ما باندې فاعتزلوني نو بیا په ډډه شئ زما نه خو ما ته تکلیف مه راکوئ. نو فدعا ربه نو غوښتلې وه موسی علیه السلام د رب خپل نه ان هؤلاء قوم مجرمون چې خدایه دا داسې قوم دی چې دا جرم کوونکي دي. فاسر بعبادي لیلا نو ولېږه لېږل وکړه په بندګانو زما باندې لیلا د شپې. الله رب العالمین ورته حکم وکړو. قال تعالی دا وخت کې تاسو مقدر به وباسئ. الله ورته وفرمایل اسر بعبادي لیلا نو د شپې زما دا بندگان د ځان سره روان شه. انکم متبعون تاسو به چې کوم دی نو ګویا کې په تاسو پسې به پیچا کېدلی شي. شاته به درپسې فرعون درځي. واترک البحر رهوا او پرېږده به دریاب لره رهوا ساکنا. نو ته چې کله په دې دریاب کې لارې جوړې کړې په دې خپل امسا باندې نو دا دریاب به چې کوم دی نو چې ته پرې ور واوړې او دا لارې پکې برقرار پاتې شي. موسی علیه السلام دا دغه شانته برقرار ټیک دی چې د فرعونیانو ته اطمینان راشي او دوی په لارو باندې راګډ شي په دې دریاب کې. واترک البحر رهوا نو پرېږده و دریاب لره ساکن. انهم جند دا فرعونیان داسې لښکر دی مغرقون دا غرق کړي شوي دي. کم ترکو من جنات وعیون څومره پرېښي دي دې فرعونیانو د هغې باغونو نه او د هغې چینو نه. وزروع ومقام کریم د هغې فصلونو نه او د هغې ځایونو ښایستهونه ونعمت او د هغې نعمتونو نه کانو فیها فاکهین نعمت سامان د عیش کانو فیها فاکهین چې ودي په هغې کې مزې اخیستونکي. کذلک هم دقرنګې خبره ده واورثناها قوما آخرین پرېښودلو موږ دغې ټولو څیزونو لره نورو قومونو لره. نو دغه بني اسرائیل خو په دریای نیل باندې پورې وتل خو د هغې اولادونه او پیړۍ بیا وروستو راغللې او د دې مصر دا هر څه ورته په لاس پاتې شو. نو فما بکت علیهم السماء والارض وما کانوا منظرین نو جړا نه ده کړې په دې فرعونیانو باندې اسمان او ځمکې وما کانوا منظرین او نه ودي مهلت ورکړلی شوي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې په اسمان کې چې کوم دی نو ګویا کې د هر بنده دپاره دوه دروازې مقرر دي. د یوې دروازې نه د رزق راځي او د بلې دروازې نه د هغې نه چې کوم دی نو ګویا کې د عمل هغه چې کوم دی نو ګویا کې راکوزېږي د مقادیر راکوزېږي. نو چې کله دی مړ شي
دغه دواړه دروازې بند شي. نو چې دی کله مؤمن صالح وي په ده باندې د اسمان د دقې دروازو د طرف نه چې کوم دی نو ګویا کې جړا شروع شي، ځکه په هغې باندې به نزول د خیر کېدلو او هغه نزول د خیر په هغې باندې بند شي، ځکه سبب یې بند شو، سړی مړ شو. د دې وجې نه چې کوم دی نو په مؤمن صالح باندې هغه څه کېږي، هغه جړېږي. الله رب العالمین فرمایي دا دومره بد خلقو په دې باندې اسمان هم چې کوم دی نو ګویا کې ژړلي نه دي. نو فرمایي ولقد نجینا بني اسرائیل من عذاب المهین، او نجات ورکړل موږ بني اسرائیلو ته د هغې عذاب سپکوونکي نه. د فرعون د هغې سختو نه مو ورله چې کوم دی نو حفاظت ورکړلو، ځکه فرعون به د دوی بچي قتلول، دوی به یې په ځان سره په دیاړۍ او په ډیګار باندې نیسلو. من فرعون د فرعون نه انه کان عالیا، او دی و زورور، من المسرفین، او دی چې کوم دی نو د هغې تجاوز کوونکو نه او کافرانو نه. ولقد اخترناهم على علم على العالمین، او په تحقیق سره موږ غوره کړی وو دوی لره على علم، په هغه علم د کتاب باندې د تورات باندې، على العالمین په خلقو باندې. الله رب العالمین فرمایي دی بني اسرائیلو ته ما ډېر نعمتونه ورکړو، یو خدا دی چې د تورات علم مې ورته ورکړی، وآتیناهم من الآیات، او ورکړی موږ دوی ته د هغې نهو نشانو د معجزو نه، ما هغه فیه بلاء مبین، چې په هغې کې واضح امتحان وو، په هغې کې چې کوم دی نو ګویا کې امتحان واضح وو. 9 معجزې مې ورته په یو ځای باندې ورکړې وې. ان هؤلاء بشکه دا کفار د مکې لیقولون خامخا دوی وایي ان هي الا موتتنا الاولى، نه دی دا مرګ مګر دغه یو مرګ هم بیا دی، مرګ بل نشته دی، بس چې په دنیا کې کوم مرګ راغلی هم دغه دی، بل ژوند وروسته نشته دی، نو مرګ بس وي. وما نحن بمنشرین، نو ګوره د دویم مرګ نه انکار کول در اصل د دویم ژوند نه انکار کول دي. او وما نحن بمنشرین، او نه به یې مونږ راپورته کړي شوي، بمنشرین بمبعوثین، دا چې کوم دی نو ګویا کې زمونږ راپورته کېدل بیا نشته دی. فاتو بآبائنا، او نبی علیه السلام ته وایي چې که دوباره را ژوندي کېدل حق وي، نو بس زمونږ دا پلاران چې کوم دی نو را ژوندي که که نه، هله زمونږ نیکه هغه را ژوندی که چې مونږ ورسره خبرې وکړو. فاتو بآبائنا، نو تاسو راتلل وکئ په پلارانو زمونږ باندې، ان کنتم که چېرته یې تاسو ای مسلمانانو صادقین رښتوني په بعث بعد الموت کې، او اهم خیر او قوم تبع. الله فرمایي دا اهل مکه بهتر دی او کنه قوم د تبع. تبع دا چې کوم دی نو ګویا کې د یمن د بادشاهانو لقب وو، لکه څرنګه چې قیصر روم او کسرای ایران، دا د خپلو بادشاهانو د هغې لقب دی. تاسو پوه شولې په خبره باندې که زمونږ په پاکستان کې چې کوم دی نو بادشاه د وزیر اعظم ویلي کېږي، او په دغه کې ورته چې کوم دی نو په سعودي عرب کې ورته ملک ویلي کېږي، او په افغانستان کې ورته صدر اعظم ویلي کېږي. تاسو پوه شولې په خبره باندې که او په انډیا کې ورته پردان منتري ویلي کېږي. نو د هر چا د حکومت د بادشاه ځان ځانله نوم دی. نو تاسو پوه شولې په خبره باندې. نو دا چې کوم دی نو ګویا کې د حميري بادشاهانو دا د هغې لقب وو. او دا خلک چې کوم دی نو ابن کثیر ویلي دي چې د دې تبع مراد تبع اوسط دی، په منځ کې چې په دوی کې کوم بادشاه تېر شوی و، د هغه نوم اسعد ابو کریب و، او دا د نبي علیه السلام نه 700 کاله مخکې تېر شوی دی. ډېرې علاقې فتح کړې وې، تر دې پورې سمرقند پورې را رسېدلی و. یو پیره په مدینه طیبه باندې حمله وکړله، نو د مدینې خلکو د ده سره مزاحمت شروع. د ورځې به یې ورسره جنګ کوو، د شپې به یې بیا د ده د سپایانو له اودله مېلمستیا کوله، ډوډۍ به یې ورله رالېږله. اهل مدینه خو ډېر زیات د مخکې نه چې کوم دی مېلمه دوست خلک را روان دي، او هغه مېلمه دوستي پکې اوس هم شته دی. دومره مېلمه دوست خلک دی چې مونږ یوه شپه ډېر ناوخته تقریبا 4 بجې وې مدینه طیبه کې د روزې مبارکې نه راووتلو، زه مولانا ضیاء الرحمن صاحب او فضل الدین مولانا صاحب مونږ یو ځای وټول، مولانا فضل الدین شاه صاحب د چارسدې. نو ستړي شوي ډېر زیات، چای ته مو راشي چې خدای اوس درته ګاوه وی نو ډېره زیاته به ښه وه، هوټلې ټولې بندې. اصل په دې زړه کې راغلی یاره چې اوس په دې وخت کې ګاوه وی نو څکلې به مو لږ زیات لږ دمه شوي وو. خو د اهل مدینه او مېلمه دوستۍ ته سوچ غوږ شئ چې څنګه د دې حرم نبوي نه مونږ بهر راوتو،
نو هلته څه داسې وړې وړې غوندې پیلرې د دې حرم نبوي د حدودو دپاره هغې جوړې کړي دي. نو په یو پیلر باندې د پاسه ترماس پروت دی. اوس د شپې 4 بجې دا اوس د دغې ځای په دې خلکو کې چا ګاوه پخ کړې ده، په ترماس کې کېښودلې ده، پیالې کې ورسره کېښودلي دي. خو په زائرینو میلمنو کې څوک په دې لاره تېرېږي او چای ته اړه شوي نو چې کم از کم دا چای درته وڅښي. نو ما چې چادم وکتل اوس چادم ډک دی. هلکه مې جنګل مې مانګل. بل چې سوال مې کړی دی د خدای مسلمانانو ګاوه خو پرته ده چې ورېږه ګرمه به وي او که نه یخه وي. هغه چې پیالې ته مو راوړه داسې وه چې بلکل تازه چې پخه شوي بلکل. نو ما وی ګاوه خو هم میلاو شوله او پیالې ورسره هم پرتې دي. خو چې اوس د دې سره کجورې وې نو ډېره زیاته پخه وه ځکه دا خو ترخی. زموږ کاکاري فتح شاه صاحب ما سره کجورې شته دی که نه، بس کجورې یې راواخېستلې زره بس هغه کجورې مو سره وخوړلې. نو هسې د اهل مدینه و د دې ضیافت او د دې میلمه دوستۍ دا روایت ډېر د مخکې نه را روان دی. دا د نبي علیه السلام نه 700 کاله مخکې چې طباع به کله د ورځې د دې سره جنګ وکړو نو د شپې به له دوی ډوډۍ راولېږله چې میلمانه دي، اګر چې د ورځې مر سره جنګ کړی دی. خو خیر د اکرام به یې کوو ځکه مدینه ده چې چېرته میلمه رانه پکې وږی پاتې نه شي. هغه ډېر زیات حیران شو، بس د دې د دې کریمانه اخلاقو نه ډېر متاثره شو. دغه ځای کې چونکې دا دین موسوي په هغه وخت کې یهودیت په هغه وخت کې کوم دی نو ګویا کې حق مذهب و. یو دوه عالمان راغلل دې طباع ته وویل وایي دا ته چې په کوم ځای باندې جنګ کې دا ته نشي فتح کولی. نبی آخر الزمان را روان دی او دا د هغه دارالهجرت دی. دا خو ډېره لویه قلا باندې ته اړم شوی چې دا زه فتح کړم. او دا ته چې کوم خلقو سره مخامخ شوی او داسې میلمه دوست خلق دی نو داسې میلمه دوستي ده دوی ته چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت وکړي نو مهاجرینو میلمنو سره به دوی خپل کورونه او خپل باغونه نیموي، حتی تر دې پورې چې 2 بیبیانې نو یو بیبي به طلاق کړي نو هغه به د مهاجر صحابي ته پرېږدي او یو بیبي به ځان ته پرېږدي. دا خو داسې چې کوم دی نو د روایاتو امین خلق الله پیدا کړی نو هغه ډېر زیات متاثره شو د اهل مدینه ونه. نو په هغه وخت کې هغې طباع چې کوم دی نو د بت پرستۍ نه انکار وکړو، توبه یې وباسله، سره د خپلو لښکرو نه په الله باندې ایمان راوړ او دین موسوي چې په هغه وخت کې برحق آسماني مذهب و هغه مذهب یې څه کو هغه یې قبول کو. تاسو پوه شئ په خبره باندې؟ نو الله رب العالمین د هغې ذکر کوي. وروستو بیا د ده دا قوم چې کوم دی نو دا ټول په ټوله مرتد شوی او بت پرستي شروع کړې وه او هغه هلاک شوي. الله رب العالمین په هغې باندې چې کوم دی نو ګویا کې عذاب راوستی و. نو الله د هغې ذکر کوي اهم خیر ام قوم تبع یا دوی غوره دي د اهل مکه او که نه قوم تبع والذین من قبلهم او که نه هغه کسان چې مخکې د دوی نه تېر شوي دي عادیان او ثمودیان او ډېر په صحت او په جسم باندې تندرست او توانا اهلکناهم مونږ هلاک کړي دي هغوی دوی راته څه دي انهم کانوا مجرمین بېشکه وو هغوی جرم کوونکي وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين. بس ورځ د قیامت دې ته یوم الفصل ویل شوی دی ځکه په دې کې به الله رب العالمین د خو او د بدو چې کوم دی نو جدایي راولي. وامتازوا اليوم ایها المجرمون دا به پکې الله چې کوم دی نو ځان لګي. ما ته وګورئ دا چې کوم دی نو ګویا کې د قیامت د ورځې هغه ثانوي مرحله ده، وړاندۍ مرحله د یوم الحشر دا د یوم الجمع ده. تاسو پوه شئ په خبره باندې؟ نو بل ځای کې دې ته یوم الجمع ویلی شوی دی، یوم الحشر ویلی شوی دی. نو تاسو به داسې نه وایئ چې د دواړو آیتونو ترمنځ تضاد دی. تاسو پوه شئ په خبره باندې؟ ابتدایي لمحاتو کې به الله دا ټول رشک یو ځای ته وایي چې کوم دی نو یو ګراوند ته به یې راغونډ کړي. نو په دغه اعتبار سره دا یوم الحشر یوم الجمع دی. وروستو به الله رب العالمین په ډلو ډلو کې چې کوم دی نو تقسیم کړي فهم یوزعون وامتازوا اليوم ایها المجرمون. شاباش نو فرمایي ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین یوم لا یغني مولا عن مولا شیئا. هغه ورځ چې نه بشي دفاع کولی یو دوست بل دوست نه هیڅ چیز د عذاب د الله نه ولا هم ینصرون نه به د دې سره مدد کولی شي الا من رحم الله مګر هغه څوک چې رحم پرې وکړو الله رب العالمین. مؤمنان هغې کې به بعضې مؤمنان د بعضې مؤمنانو نه عذاب دفع کولی شي په اجازت د الله باندې د شفاعت په صورت کې. د څه په صورت کې؟ نو د مؤمن نه چې کوم دی نو د خیر توقع لا کېدلی شي په آخرت کې، د کافر خو د کافر نه د خیر توقع لا کېدلی نه شي. انه هو العزیز الرحیم ان شجرة الزقوم
او بشک داونه د زقوم طعام الاثیم د دې پوره تفسیر تاسو مخکې ویل دي. طعام الاثیم دا خوراک دی د ګناهګار، کل مهل او دا پشان ته د هغې ویلې شوې تانبې ده، یا دا پشان ته د هغې د تیلو په دې ویښ کې چې دا کم خټه باندې راجمع شي که نه، نو دې ته هم څه ویلې کېږي؟ دې ته مهل ویلې کېږي. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ نو فرمایي کل مهلې، نو یا خو دا تانبه، نو تشبیه د تانبې سره په ګرمایش کې، او یا چې کوم دی نو د تیلو په دې ویښ کې چې دا کوم تیلچټ رایوځای شوي وي دې ته مهل ویلې کېږي. نو هغه ټول ګندونه په دې ویښ کې چې کوم دی نو ګویا که راغونډ شوي وي، نو الله رب العالمین فرمایي کالمهل یغلی فی البطون، لکه څرنګې چې دا د تیلو په دې ویښ کې دا څیزونه راغونډ شي، دا ګنده ګنده څیزونه، نو دقه رنګې د تیلو په ویښ کې هغه خوټ کېږي، نو دا زقوم دا به د دوزخیانو په دې خېټو کې دقه شانتې چې کوم دی نو حرارت پیدا کېږي او دقه شانتې به داسې کېږي، دا به چې کوم دی نو خوټ کېږي. او تاسو ته ما ویلي وو چې زیاتو مفسرینو دا ویلي دي چې د هغې مثل او د هغې شبیه په دنیا کې دا تور دی. او تاسو ته ما دا هم ویلي وو چې هغه معمولي غوندې غوڅ کړي نو د هغې نه سپینې اوبه راوځي، هغه سپینې اوبه چې په جسم ولګېدلې په هغه ساعت باندې هغه ځای راوپړسېږي او هغه چې کوم دی نو پولی شي، په هغې کې نری نری غني دي، په هغې سره میوه کې هغه نری غنه چې کله په وجود پورې ولګېدله، لګېدلو سره هغه ځای راوپړسېږي. د هغې مثل او د هغې شبیه دومره خطرناک دی، نو د هغې اصل دا خو د هغې فوټوکاپي ده، اخو د عالم مثال او د عالم آخرت چې کوم دی نو ګویا کې زقوم دی چې هغه به لا څنګه وي. نو فرمایي یغلي فی البطون، دا به خوټ کېږي په خېټو کې کغلي الحمیم، په شان ته د خوټ کېدلو د ګرمو اوبو. خذوه، الله به فرشتو ته حکم وکړي ونیسئ دې دوزخي لره، فاعتلوه الی سواء الجحیم، او راوکاږئ د لره، فاعتلوه دیکه ورکئ د لره، ورټېل وهئ د لره الی سواء الجحیم، هغه منځ د دوزخ څخه د دوزخ د منځ ته وردیکه کوي. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، بیا توی کوي پاس د سر ددنه من عذاب الحمیم، دا عذاب د هغې ګرمو اوبو نه. او الله ورته فرمایي دوزخي ته ذوق اوسکه انک انت العزیز الکریم، بېشکه ته وې هغه عزت والا په دنیا کې او کریم، ته خو ډېر چې کوم دی نه عزتمند وې په دنیا کې د ځان ته ډېر سر نسبتونه کول. ان هذا ما کنتم به تمترون، بېشکه دا عذاب د دوزخ هغه دی کنتم چې وایي تاسو به په دې باندې تمترون شک کوونکي. ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، مخامخ به یو بل ته ناست وي. مخکې آیتونه تاسو ویلي دي ښه په ترجمه باندې تفصیل سره. کذلک وزوجناهم بحور عین، او موږ به په نکاح سره ورکو دوی ته، زوجناهم موږ به په نکاح سره یعنې جوړی به د دې برابر کړو، بحور عین، په هغې حور عین سره. نو هغه غټو غټو سترګو والا حورې الله فرمایي هغه به ورسره ملګري وو، یدعون فیها بکل فاکهة آمنین، او دوی برابري په دې جنت کې په هر یو میوه باندې په داسې حال کې چې دوی به په امن کې وي، څوک ورته قاریږي هم نه، لا یذوقون فیها الموت، دوی به نه څکي په دې جنت کې مرګ لره الا الموتة الاولى، مګر هغه وړاندې مرګ چې کوم په دنیا کې تېر شوی دی هغه تېر شوی دی، یعنی د دوی به په جنت کې همیشګي چې کوم دی نو ګویا کې دا به الله راولي. ووقاهم عذاب الجحیم، او بچ کړي به الله رب العالمین دوی لره د هغې عذاب د دوزخ نه، فضلا من ربک، دا چې کوم دی نو ګویا کې دا د مخکنو ټولو دغه نه چې کوم دی نو ګویا کې مفعول له دی، دا الله رب العالمین د طرف نه به فضل وي په دې جنتي باندې. ذلک هو الفوز العظیم فانما یسرناه بلسانک، دا قرآن کریم مونږه آسان کړی دی بلسانک په ژبه ستا باندې، لعلهم یتذکرون، د دې لپاره چې دوی نصیحت حاصل کړي. ستا په ژبه مو آسان کړی دی، معنا دا چې د حدیثو نه به د دې تفسیر دا به چې کوم دی نو آسانیږي، نو چې کوم مشکلات دي د قرآن دا به په احادیثو سره آسانیږي، او د نبی علیه الصلاة والسلام په تفصیلاتو سره. نو فارتقب انهم مرتقبون، نو ته انتظار کوه د هلاکت د دوی، او بېشکه دوی هم انتظار کوونکي دي. بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. دا سورة الجاثیه ده، په ترتیب د مصحف سره 45 او په ترتیب د نزول سره 65 نمبر سورت ده. پدې کې الله رب العالمین یو آیت نازل کړی دی، وترى كل امة جاثیه، جثو ویل کېږي پدې چې کوم دی نو زنګون باندې چې سړی په ګوډو شي په سلوري کېدل،
تاسو پوه شئ په خبره باندې. نو د دې وجه دې سورۃ ته سورۃ الجاثیه ویل کیږي او دا د ما قبل سره د دې ربط هغه چې کوم دی نو ګویا کې واضح دی. التحامیم په سورۃ دخان کې حامیم والکتاب المبین او د تحامیم تنزيل الكتاب من الله العزیز الحکیم دواړو په ابتدا کې چې کوم دی نو ګویا کې د اثبات د وحی او د قرآن دا چې کوم دی نو ګویا کې ذکر دی. او د سورۃ الدخان د اخر سره ربط دی فانما یسرناه بلسانک. د قرآن کریم تذکرہ الله فرمایلی دا د مخکې سورۃ په اخر کې او د قرآن کریم تذکرہ الله فرمایلی دا د وروستو سورۃ په ابتدا کې. نو د ما قبل د انتها سره چې کوم دی نو ربط واضح دی. نو فرمایي حامیم الله اعلم بمراده بذلك تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. دا نازل دل کتاب د الله د جانب نه دی چې عزیز او حکیم دی. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفي خلقکم لآیات او پاک پیدائش تاسو کې وما یبث من دابة آیات او هغه یبث من دابة چې خوار کړی دی الله رب العالمین دا هغه زنده سرونه په دې ټول کائناتو کې الله دا مخلوقات خوار کړی دي. آیات لقوم یوقنون په دې کې نشانه د عبرت دا قوم د بار چاغي یقین لري وخت اختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا به الارض بعد موتها وتسريف الرياح آیات لقوم يعقلون. دا ټول پټولا دا د شپې او د ورځې بدلون ټول اقسام تاسو ته ویلي دي. او هغه څه چې نازل کړي را کوز کړي الله د برینا من رزق رزق برنا الله رزق را کوز کړی دی د تقدیر په شکل کې یا سبب د رزق را کوز کړی دی د باران په شکل کې. نو فاحیا به الارض بعد موتها نو ژوند یې کړی دی الله رب العالمین په دقیق اوبو سره د ازمکا وروستو د مړ کېدلو د دین او تسریف الرياح او اړول راړول د سیلو د بادونو آیات دا نشانې دي لقوم یعقلون. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق. دا آیاتونه د الله دی مونږ تلاوت کو دي لره پتا باندې په حق باندې. فبأي حديث بعد الله نو په کوم یو خبره باندې وروستو د الله رب العالمین نه وروستو د کتاب د الله نه او آیاته او د آیاتونو د هغه نه منون دي ایمان راوړي. ویل لكل افاک اثیم هلاکت ته د هر یو دروغجن د پاره اثیم ګناهګار د پاره يسمع آیات الله او آیاتونه د الله رب العالمین تتلا علیه چې لوستل کېږي په د باندې ثم يسر مستكبرا او بیا د اصرار کوي ټینګار کوي په داسې حال کې مستكبرا چې تکبر کوونکی وي کأن لم يسمعها گویا چې د اړو اورېدل نه دي لره فبشره زیر ورته ورکوي عذاب الیم. دا امر د توبیخ دی دا کلمه دا د توبیخ او د زجر لپاره الله رب العالمین را لېږلې ده. نور د عذاب څوک زیری نه ورکوي بعذاب الیم. واذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا او هر کله چې دی پوه شي په آیاتونو زمونږ باندې پس سیس اتخذها هزوا دی اونیسي دغې آیاتونو لره هزوا مهزوا به په ټوکو مسخرو سره. اولئک لهم عذاب مهین من ورائهم جهنم من ورائهم بیا وروستو د دوی نه شاته د دوی نه جهنم دا دوزخ دی. دا خو د دنیا چې کوم دی نو ګویا کې عذاب دی وروستو ورپسې هغه بیا د دوزخ عذاب را روان دی. نو فرمایي ولا یغني عنهم ما کسبوا شیئا او دفع به نه کړي د دوی نه اعمال د دوی شیئا څه شیز د الله د عذاب نه هېڅ چیز نشي دفع کولی. ولا ما اتخذوا من دون الله اولیاء او نه هغه خدایان چې دوی نیسلي دي علاوه د الله رب العالمین نه په ملګرتیا باندې یعنې دا بوتان هم د دوی نه څه څیز نشي دفع کولی. ولهم عذاب عظیم هذا هدى دا قرآن کریم هدایت دی. والذین کفروا بآیات ربهم هغه خلک چې کفر یې کړی دی په آیاتونو د رب د دوی باندې لهم عذاب د دوی لپاره هغه عذاب دی من رجز د هغې عذاب نه د هغې بلا نه علیم چې هغه به دردناکه وي. الله الذي سخر لكم البحر تجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك الآية لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا أوايا مؤمنان يغفروا عفوك للذين لا يرجون أيام الله آغا كافران جاغيتا من لري أيام الله أيام الله د عذاب د الله مؤمنان دوه چې کافرانو ته عفو وکي. د دې آیتونو شان نزول دا دی یو مشرک چې کوم دی نو هغه حضرت عمر رضی الله عنه ته کنځل وکړل. حضرت عمر رضی الله عنه ترنه د انتقام اخیستلو فیصله وکړه. دا آیتونه الله رب العالمین نازل کړل. بل روایت کې راځي چې په غزوه بدر المستلق کې نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرامو هغوی د یو کوی سره چې کوم دی نو پړاو ورواچو. عبد الله ابن ابی رئیس المنافقین هغه خپل غلام ولېږلو چې ورشه لاړ شو د دې کوی نه مال سره اوبه راوړه د څښلو.
هغه چې واپس راغی نو تش راغی، ده ورته ویل ولې تش راغی؟ نو هغه ورته ویل هلته په کوهي باندې د حضرت عمر صاحب خادم ناست و او هغه ووي چې تر څو پورې نبي علیه الصلاة والسلام خپله مشکیزه د اوبو دپاره نه وي ډکه کړې نو تاسو به ترېنه څوک اوبه نه ډکوئ. نو دی رئیس المنافقین ده چې کوم دی نو ګویا کې یو خبره وکړله ښه حضرت عمر اوس داسې دومره لوی شو چې په خپلو غلامانو باندې ما منع کوي چې تاسو به چې کوم دی نو د کوهي نه اوبه نه راخلئ. نو یې ثمن کلبکه دا خو د عربو هغه چې کوم دی نو ګویا کې یو محاوره شوله نو چې هغه خپل سپی دې دومره سورب کا چې تا وخوري. نو موږ په پښتو کې وایو زما پیشو ماته بیو. نو اوس ګوره اوس لکه حضرت عمر صاحب لکه زما کس چې کوم دی نو ګویا کې هغه به دغه کوي. حضرت عمر صاحب ته خبر ورسېدلو چې رئیس المنافقین ستا په باره کې ووي چې ثمن کلبکه چې سپی دې سورب کا چې تا وخوري. معنا دا ده چې د سپي سره د احسان هم دقه بدلوي. حضرت عمر رضی الله عنه توره د کاټۍ نه راوباسله او د هغه چې کوم دی نو د قتل اراده یې وکړله چونکې په ده باندې نوم د مؤمن پروت و، نور و په حقیقت کې کافر. د دې وجې نه الله رب العالمین د فتنې د یلې د وجې نه حضرت عمر منع کړلو چې معافې کا مه یې وجنه. خلک به وایي چې په خپل منځ کې د یو بل سره جنګ و جدل شروع کړو، پروپیګنډه به ستاسو خلاف وشي، ستاسو روب کې به چې کوم دی نو کمی راشي، دشمن به هم خوشحاله شي چې هلته په خپل منځ کې لګیا شو او یو بل چې کوم دی نو ګویا کې قتلې او یو بل وجني. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ نو الله رب العالمین دا آیاتونه نازل کړل. قل للذین آمنوا ووایا مؤمنانو ته یغفروا للذین لا یرجون ایام الله عفو دې وکړي هغې کافرانو ته چې تمه نه لري هغه د ایامو د الله لیجزي قوما بما کانوا یکسبون، دې دپاره چې بدله ورکړي الله رب العالمین پوره هغې قوم ته په اعمالو د دوی باندې. تاسو ترې خپل انتقام مه اخلئ، الله ته یې پرېږدوئ، الله ته یې پرېږدوئ، الله به درنه پوره بدله چې کوم دی نو ګویا کې څنګه دا به درنه واخلي. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ شاباس. نو فرمایي من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، چا چې عمل وکړو نیک نو دا یې د خپل ځان دپاره وکړو، ومن اساء او چا چې بد وکړل نو فعليها نو وبال به یې په ده باندې وي. ثم الى ربکم ترجعون ولقد آتینا بني اسرائیل الکتاب والحکم والنبوة ورزقناهم من الطیبات، او په تحقیق سره موږ ورکړو بني اسرائیل ته تورات والحكم والحكومت والنبوة والنبوة ورزقناهم من الطيبات، او پاکیزه رزقونه مې ورله ورکړي، وفضلناهم على العالمین، او موږ فضیلت ورکړی و دوی ته په نورو خلقو باندې. نو دا پنځه نعمتونه الله ذکر کړل چې دا موږ بني اسرائیلو ته ورکړي. نمبر 1 تورات مو ورکړو، نمبر 2 حکومت مو ورکړو، نمبر 3 نبوت مو ورکړو، نمبر 4 پاکیزه رزقونه خوشحال معیشت مو ورکړو، او نمبر 5 دیله مو چې کوم دی نو ګویا کې په نورو خلقو باندې فضیلت په دې بنیاد ورکړی و چې دوی ته مو چې کوم دی نو ګویا کې موسی علیه السلام غوندې نبي رالیږلی و یا د خپلو انبیاء کرامو په شان دی. نو فرمایي وآتیناهم بینات من الامر یا وفضلناهم على العالمین. عالمین نه مراد د هغه زمانې چې کوم خلق په هغې مو ورته فضیلت ورکړی. وآتیناهم بینات من الامر، موږ ورکړی دوی ته هغه واضحه دلایل من الامر د امر د دین نه. فما اختلفوا دې اختلاف ونه کړو الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر وروسته د دې نه چې راغی دوی ته علم بغیا بینهم د وجې د ضد نه په خپل آپس کې. ان ربک یقضي بینهم یوم القیامة فیما کانوا فیه یختلفون ثم جعلناک علی شریعة، بیا موږ ته جوړ کړلې ای حبیبه په هغې شریعت باندې من الامر د دین نه، فاتبعها نو تابعداري کوه د دې شریعت، ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، تابعداري مه کوه د خواهشاتو د هغه خلقو چې کوم نه پوهېږي. نو د ناپوهه خلقو په خواهشاتو پسې مه ځه. نن سبا هم چې کوم دی نو د ناپوهه خلقو یو لویه دنیا یو طرف ته روانه ده، نو اهل علم به په هغې پسې نه ځي چې د هغې د خواهشاتو مطابق ځان د هغوی تابع کړي، چې په یو طرف باندې د خرو خرګله روانه وي، نو انسان به په هغې پسې نه ځي چې یاره دا دومره ډېر خره په دې طرف روان دی، نو راشه زه به پسې ولاړ شم. تاسو پوه شئ په خبره باندې؟ شاباس. نو فرمایي انهم لن یغنوا عنک من الله شیئا، بېشکه دوی نشي دفع کولی ستا نه یا حبیبه د عذاب د الله نه څه لږ څیز. ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض والله ولي المتقین، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم یوقنون. دا قرآن کریم بصائر للناس دا خو سترګو کولاوونکی دی د خلقو دپاره، وهدى او دا هدایت دی، ورحمة رحمت دی لقوم دپاره یوقنون چې هغه یقین لري. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات، یا ګمان کړی دی هغه خلقو اجترحوا السیئات، اجترحا اقترفا اکتسبا ارتکبا
دا ټول په یو معنا باندې راځي. ها شاباش. نو فرمایي ام حسب الذين اشتركوا السيئات، یا ګمان کړی هغه خلکو چې کسب د ګناهونو کړی ان نجعلهم چې موږ بګرځو دی لرا کلذین آمنوا پشانت د مؤمنانو پشانت د هغه خلکو چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات او عمل کړی دي نیک سواء برابر محیاهم و مماتهم ژوند د دوی او مرګ د دوی. د دې مجرمانو دا ګمان دی چې د دوی سره به د مؤمنانو په شان چې کوم دی نو ګویا کې عمل کیږي په ژوند او په مرګ باندې. نه چرته داسې نشي کېدلی. مؤمنانو لبا الله ژوند حیات طیبه نصیب کړي، مؤمنانو لبا الله مرګ والناشطات نشتن والا مرګ چې کوم دی دا به نصیب کړي. ساء ما يحكمون، ډېر بد دی هغه چې دوی فیصله کوي. وخلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. افرأيت من اتخذ الهه هواه، آیا تا لیدلې اے حبیبه هغه کس لرا چې نیسلی خواهش خپل لرا هغه معبود خپل واضله الله على علم او ګمراه کړی الله چې په دنیا کې راځي نو دا طبيعي اسباب طرف ته منسوب کړي او الله رب العالمین لکه کې صداخل مداخلت نه مني دهری دی ته ویل کیږي چې د نسبت امور چاته کوي دهر ته کوي. تاسو پوښتنه په خبره باندې نن سبا ورته په جدید اصطلاح کې ایتیست ویل کیږي او دهریت د ایتیزم ویل کیږي چې د مذهب نه سړی بیزار شي او وایي چې یاره بس دا خو ټول طبیعي اسباب دي، مسبب الاسباب نه پیژني، نیچر پیژني او سپر نیچر نه پیژني، فطرت پیژني او ماوراء الفطرت نه پیژني، طبیعت پیژني او ماوراء الطبیعت دا نه پیژني. نو شاباس دې ته ویل کیږي وما لهم بذلك من علم. دا ډېر لویه فتنه ده او نشته د دوی لپاره په دې باندې سایه انهم الا یظنون، ندي دوی مگر اٹکل لګول کوي. لا تعلیم آیاتنا بینات، هر کله چې ولوستل شي په دې باندې آیاتونه زمونږ واضح ما کان حجتهم نوی دلیل د دوی بل الا ان قالوا مگر دا وینا اتو بآبائنا ان کنتم صادقین، راتلو کې په پلارانو زمونږ باندې زمونږ د پلارانو د قبرونو راپاسوي پته به ولګي. نو قل هو اے حبیب الله یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامة لا ریب فیه ولکن اکثر الناس لا یعلمون ولله ملک السماوات والارض ویوم تقوم الساعة یومئذ یخسر المبطلون. نو تاوانیان کیږي به د کافران وترى كل امة جاثیه، تبین هر یو جماعت لرا هر یو امت لرا فسلوری باندې جاثیه موږ سوای سلوری. تاسو پوښتنه په خبره باندې کنه نو دا هر یو امت بداسي وي، نو په هر یو امت کې انبیاء هم داخل شو، صلحاء پکې هم داخل شو، صحابه پکې هم داخل شو، حواریین د انبیاء پکې هم راغلل. نو فرمایي لږ وخت لپاره به الله رب العالمین خپل قهر او غلبه په کائناتو ثابتوي، نو دا ټول کائنات به الله په سلوري کې نو دا عظیمه پکې هم شي. او بعض علما فرمایي چې نه کل امه جاثیه، اکثر بچون کې بدل کا حالت او کیفیت باندې وي. نو د دې وجه نه د اکثر نه تعبیر 50 سره شوی دی په کل سره شوی دی. تاسو پوښتنه په خبره باندې او یا چې کوم دینو ترا کل امه جاثیه د جاثیه نه مراد چې کوم دینو ګویا کې په قاعده باندې کې ناستل دي. نو دا ټول په ټوله به الله تعالی عاجزه باندې دغه شانته مخې ته کیږي. تاسو پوښتنه نو انبیاء کرام به وي، صلحاء به وي، ټول به الله تعالی عادت باندې مخامخ ناس وي. کل امه تدعى الى كتابها، هر یو امت برابر لکی یا عمل نامه خپلتا. اليوم تجزون عذاب الهون، نورت تاسو به بدل کولې کیږي. تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتاب کړی دی، هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق، دا عمل نامه کتاب زموږ او دا گویا کیږي په تاسو باندې په حق باندې دروغ نه وي دا سیس دروغ نه وي تاسو پوښتنه په خبره باندې کله کله چې په دې موټر وې باندې دا سپیډ میټر لګیدلې یا دا کیمرې پټه باندې لګیدلې وي کنه نو چې تاسو ته مخامخ شي یاره سیوا زه کو ګورې دوره تیز نو روان نو هغه ته چټلو باسي. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، دا خو دې دې دا خو دروغ نه وي، دا کیمرې ته لګیدلې و نو چې کله د انسان جوړ شوی کیمرا چې کوم دینه ګویا کې هغه داسې دغه کوي نو د الله رب العالمین د طرف نه چې کومه لګرانی د انسان کیږي هغه په اړه د خطای او د بچ کېدو امکان نشته دی. هر وخت کیمرې والے ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، الله فرمایي ان كنا نستنسخ نسخه مونږ چې کوم دینه ګویا کې نكتب ما كنتم تعملون، ان كنا نكتب ما كنتم تعملون، تاسو اعمال مونږ لیکل دا داسې نه وه. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين، واما الذين كفروا فلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوم مجرمين. واذا قيل ان وعد الله حق والساعه لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعه ان الظن الا ظنا.
نو ان نظن الا ظنا مونږ ګمان نکو ان په معنا د معنا فيه سره دی ښا ما ظن الا ظنا اے مونږ صرف په اٹکل پس روان وغه او ما نحن بمستيقنين او نو مونږ یقین کوونکی چې دا به رښتیا باندې د قیامت راځي ښا دا مونږ غوښتم دي غنلو او بدل لهم سيئات ما عملوا کار وشديدا بد هغه چې دوی کړی دي وحق بهم ما كانوا به يستهزئون ويحاتبوا کې په دې باندې هغه عذاب چې دوی په ټوکی کولې وقيل اليوم او بويلشي نمرز ننساكم نمونږ يرو تاسو لرا كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا مهزوا به وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دعاء الحمد لله رب العالمين زمون یو خوب ملګری مولانا رسول الله سید بشونه پر مفات شوی دی دعا وکړه الله رب العالمین مغفرت کامل نصیب مولانا علی رحمت سید خوب ملګری دی د دې خلافت دی والد سید مفات شوی دی دعا وکړه الله رب العالمین مغفرت کامل نصیب بعض مریضان دي الله دعا کړ دعا لپاره درخواست کړی دی ټول نن کو دعا وکړه الله رب العالمین شفاء کامله عاجله مستمره نصیب کا ربنا آتنا